الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. د سورة فاتحه او د سورة بقره په اول سر کې مونږه دا خبرې کړې وي چې زمونږ استادان هغه د هر صورت په شروع کې یو څو اهمې خبرې بیانوي. په هغې کې اوله خبره دا ده چې د یو صورت د بل صورت سره ربط او جوړ څه دی. مطلب دا دی چې دا صورت د اسمان نه چې راغلی دی نو دا د دې صورت بقرې نه وروستو نه دی راغلی، بلکې دا پس د سورة الانفال نه راغلی دی. نو دا په قرآن کریم کې د سورة انفال نه وروسته ولې نه دی اخیستی شوی چې دا د هغه ځای نه راوړی شو. دلته د سورة بقرې نه وروستو الله تعالی دلته چې دی نو کېښودو. دې ته ویلی کېږي وجه. نو دغه وجه چې موږ بیانو نو دغې ته ربط ویلی کېږي. هغه خبرې بیان کو چې هغه په دې صورت کې او په مخکنی صورت کې دواړو کې یو شانتی، نو دغې ته ربط ویلی کېږي، جوړ ویلی کېږي. ځکه د معاشرې مشاهده موږ کوو او ګورو چې د یو عقلمند سړي په خبرو کې د یوې خبرې د بلې خبرې سره تعلق او جوړي. داسې نه ده چې یوه خبره د یو ځای نه یو بله خبره د بل ځای نه. مولانا حسین علی الوانی رحمت الله علیه چې زمونږ د استادانو استاز دی، هغه فرمایي چې د هغه خواله یو کس رالی، یو بانډچی، او هغه ته ویلې چې بکریا پہاڑ پہ ہے اور فلاں مر گیا. نو هغه ته ویلې چې ان دو باتوں کے درمیان کون سا ربط ہے، چې تا دا دواړه خبرې چې دی نو راجمع کړې. د دې د یو بل سره څه تعلق دی چې په بزې په غره کې دی او پلان کې مړ شو. نو د انسانانو په خبرو کې دغه شانته کې د یو بل سره چې دی نو تعلق د دوو خبرو. نو د الله تعالی خبرې هغه خو سید الکلام دی، کلام الملوک، ملوک الکلامی. د بادشاهانو خبرې د خبرو بادشاهان دي. نو په دې کې به خامخا د یو صورت د بل صورت سره ربط او جوړي. دا اوله خبره و، دې ته بیرته واپس راځو. دویمه خبره هغه د صورت دعوه ده چې دې صورت کې اهمه خبره کمه ده. دریمه خبره هغه د دې صورت امتیازات دي چې په دې صورت کې د نورو صورتونو نه جدا خبرې چې هغه په نورو کې نه دي ذکر دې کې دي هغه کمی دي. خدا زمونږ استادانو کې پنځپیر شیخ صاحب مد ظله العالی، شیخ طیب صاحب، هغه به دا د هر صورت په اول کې ذکر کولی، او شیخ غلام حبیب صاحب رحمت الله علیه هغه به دا د هر صورت په آخر کې ذکر کول. نو زما خپل شوق دا چې په آخر کې ذکر شي ښه ده، او د هغې وجه دا ده چې سړی صورت ووایي نو په خپله سړي ته پته ولګي چې دې صورت کې دا خبرې ذکر شوي او دا خبرې په نورو صورتونو کې نشته دی، نو په خپله معلومات وشي. او چې اوس موږ دغه خبرې ذکر کوو لا ویل نه دي نو هغه په ذهن باندې لږ بوج کېږي. د دې وجې نه آخره کې به دا او څلورمه خبره د دې صورت خلاصه، او پنځمه خبره په دې صورت کې چې کومې مشکلې خبرې دي هغه. اوله خبره چې دی نو هغه ربط دی. نو د دې ربط نه مخکې د دې صورت به موږ د اسمان نه د راتللو قرآن کریم کې چې کوم ترتیب دی او د دې نمبر دی هغه به وویو. نو سورت آل عمران مدني صورت دی، او د مدني مقصد مخکې موږ ویلی او کېدای شي ذهن نه وتلی چې مدني هغه صورتونو ته ویلی کېږي چې هغه د هجرت نه وروستو نازل شوي، که بیا په مدینه منوره کې دننه یو که باري، خو بس چې د هجرت نه وروستو نازل شوي. نو دا آل عمران، سورت آل عمران مدني صورت، او دا د اسمان نه پر راتللو کې یو کم 90 دی، او پس د سورت انفال نه نازل شوی دی، بالکل هغه آخرنی سورتونو کې دی.
او دغه رنګې قرآن کریم د سورتونو په ترتیب کې 3 نمبر دی پس د سورت بقره نه. اوس بچیانو ربط ویو، دا ربط د یو سورت د بل سره دا په 2 قسمونو باندې. یو ته د نوم سره ربط ویل کېږي چې آل عمران د البقره سره ربط دی، او د البقره د الفاتحه سره ربط دی. دا د شیخ غلام حبیب صاحب داغو یو خصوصي شانو چې هغه به دا ذکر کول، او هغه به دا د شیخ غلام الله خان صاحب په حواله باندې ذکر کول چې هغه په خپل تفسیر جواهر القرآن کې لیکلی، او دا ډېر عجیبه انداز باندې دا ربط دی. شیخ عبدالسلام صاحب هم دا ذکر کول، هغه دا دی وعدنا فی الفاتحة ایاک نعبد و ایاک نستعین فلا نعبد البقرة كما عبدتها اليهود ولا نعبد آل عمران كما عبدتهم النصارى ونؤدي حقوق النساء نحلة فينزل علينا ربنا مائدة من السماء بشرط ألا نشرك مع الله أحدا في الأنعام فينقذنا ربنا من الأعراف ويدخلنا الجنة ويؤتينا الأنفال بشرط توبة كقوم موسى اللهم وفقنا أن نحمل المتاعب والمصائب في دينك كما تحملها هود ويوسف والأنبياء الذين ذكروا في الرعد الى آخره. دا د صورت د دې صورتونو د نمونو خلاصه ده. د دې پښتو ترجمه ده منګه په فاتحه کې دا وعده وکړه چې الله خالص تا بندگی به کو، د بل چا بندگی به نه کو، ستانه به مدد غواړو، د بل چا نه به مدد نه غواړو. نو لہذا منګه به نه د غوا عبادت کو چې هغه بقره ده چې څنګه يهود عبادت کړو، نه به د آل عمران عبادت کو داغو د خاندان لکه څنګه چې عیسایانو کړیو، د حضرت عیسی علیه السلام عبادت به کو. او منګه به د زنانو حقوق چې دینو پوره ادا کو، نساء د زنانو حقوق. او دغه رنګه الله تعالی په منګه باندې د اسمان نه نعمتونه راولېږي، مائده او دسترخوان به را باندې راولېږي. سورته مائده دسترخوان په دې شرط باندې چې منګه د الله تعالی سره په انعامو کې په ډنګرو کې څوک حصدار نه جوړو. نو الله تعالی به موږ د اعراف نه بچ کی چې هغه د جنت او د جهنم په منځ کې هغه درمیانه ځای دی، او جنت ته هم داخل کی، او غنیمت براته الله تعالی را کی انفال، خو په شرط د توبې باندې چې څنګه قوم د یونس علیه السلام توبه ایستلی وه، او بیا د هغې نه وروسته دعا ده چې الله موږ له په دین کې د مشکلاتو د برداشت کولو توفیق راکړه، لکه څنګه چې تا حضرت هود له توفیق ورکړی او څنګه حضرت یوسف له توفیق ورکړی. دغه ځای پورې چې دی نو موږ دې صورتونو ربط ویلو، دې ته ویل کېږي د نوم سره ربط. او باقی د دې صورت د آیاتونو سره ربط چې په دې کې کمی خبرې دي چې د مخکې صورت سره یو شانته دي، چې د هغې د وجې نه الله تعالی دا صورت په هغې پسې راوړ. ډېرې زیاتې خبرې دي او چې هغه سړی معلومې کړي نو واقع چې ذهن ته دا خبره پرېوځي چې مناسب و چې دا صورت د دې صورت نه وروسته وي. اوله خبره خدا ده چې په صورت بقره کې کمی خبرې ذکر وي، 4 بنیادی بعینه هغه 4 خبرې دلته چې دینو ذکر دي، خو انداز لږ جدا دی. دویم ربط د دې صورت دغه صورت صدا دی چې د دې صورت په د صورت بقره په آخره کې الله تعالی فرمایل انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ته یې زمونږ مددگار، نو مدد وکړه زمونږ په خلاف د قوم باندې چې هغوی د کفر کوونکي. نو دلته الله تعالی فرمایي الله لا اله الا هو الحي القیوم، چې مدد به د الله تعالی کوي، خدا مسله به مني. الله لا اله الا هو الحي القیوم. یا الته د کافرو ذکر وشو، نو دلته ذکر کوي چې الله لا اله الا هو الحي القیوم، چې کافر دی نو د څه وجې نه دی؟ ځکه چې دا مسئله د توحید هغه نه مني. په صورت بقره کې د جهاد قوانین الله تعالی ذکر کړل، د مجاهد تربیت، د کور د اصلاح لپاره، د علاقې د اصلاح لپاره 4 قوانین، د کور د اصلاح لپاره تقریبا 18 یا 19 مسائل. نو په دې صورت کې الله تعالی واقعات ذکر کوي د احد او د بدر،
د نمونې په تور باندې. دغه رنګې په سورة بقره کې الله تعالی د جهاد حکمونه ذکر کړل، وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه. نو دلته په دې سورة آل عمران کې الله تعالی د داسې ډلې دپاره چې کوم دی نو قوانین ذکر کوي چې هغه ډله د جهاد دا حکم به پوره کوي. نو د هغې دپاره به 5 قوانین الله تعالی ذکر کړي. دغه رنګې سورة بقره کې الله تعالی وفرمایل چې صحابه کرام چې کوم دی نو هغه د ایمان معیار دی. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نو دلته دې صورت کې الله تعالی فرمایي که د صحابو نه غلطۍ نیم شوي نو الله تعالی قسم خوري چې ولقد عفا عنکم، خامخا ما تاسو چې کوم دی نو معاف کړي وي. به هر حال دا ربطونه هلته چې دی نو نورم سیوا دي خو خبره اوږدېږي. د دې صورت دعوا دقه 4 خبرې دي چې کومې په سورة بقره کې ذکر شو. د الله یووالی، د نبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ ثابتول، او جهاد او انفاق د الله په لاره کې مال لګول. په دې صورت کې چې دی نو 3 حصې دي. اوله حصہ د اول آیات نواله د آیات نمبر 63 پورې فإن تولوا فإن الله علیم بالمفسدین، او دویمه حصہ د آیات نمبر 64 نواخله د آیات نمبر 101 پورې وکيف تکفرون بالله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، او دریمه حصہ دا د اخره پورې دا کله کله بچ کم نه نو وسا شیخ صاحب دا دریمه حصہ جوړوله د آیات نمبر 29 پورې، او کله کله به دا چې دینو یو حصہ جوړوله، او په دې کې به چې دینو بیا مسائل دغه 2 ذکر کول. نو اوله حصہ کې د الله تعالی د یووالي مسله د آیات نمبر 63 پورې، دویمه حصہ کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبرۍ په باره کې چې دینو مسائل دي، او انداز به جدای ځکه مخکې چې دینو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې او داغه په پیغمبرۍ باندې اعتراضات. سورة بقره کې چېرې ته ستا خواله جبریل راځي او هغه زمونږ دشمن دی، کله به ولته د حضرت سلیمان صفت کې او هغه چې دین خو جادوګرو، کله به ولته موږ د جادو نه منع کې حالانکه هاروت او ماروت هغه خو دغه جادو راوړو، کله به ولته موږ د صحیح الفاظ نه منع کې لا تقولوا راعنا د نسخ په باره کې. بهرحال دغه چې نو اعتراضات. دلته په دې صورت کې چې کومه مسله د رسالت ده نو دغه انداز جدا دی. انداز به دسی چې دلته به د هغه خلکو قباحتونه او بد عادتونه ذکر کوي څو چې د نبی صلی الله علیه وسلم په د پیغمبرۍ نه انکار کوي. بهرحال دا به ان شاء الله که تفصیلی راځي. بیا دا اوله حصہ چې کومه ده په دې کې 3 بابونه دي. اولنې باب د اول نواخله د آیات نمبر 18 پورې دی، او په دې کې چې دینو شپږ خبرې به ذکر کیږي. دویم باب د آیات نمبر 18 نه د آیات نمبر 25 پورې دی، قل اللهم مالک الملک، او په دې کې به چې دینو دا په دې کې به شپږ خبرې چې دینو ذکر شي. او دریم باب هغه به د دې حصے د اخره پوری، او په دې کې تفصیلی خبره به ذکر شي د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې چې هغه معبود او الہ نو. بهرحال دا خلاصه شو د دې. خو د دې صورت نه مخکې چې دینو شان نزول تاسو د دې صورت واورئ، ځکه چې کله په دې باندې سړی پوه شي چې دا صورت په کوم وخت کې نازل شوی دی، نو دې صورت هغه مقصد د سړي ذهن ته چې دینو راشي. نهم کال د هجرتو نبی صلی الله علیه وسلم باندې آیتونه رال اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. نو د یو طرف نه بل طرف نه چې دینو وفدونه براتل جرګي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته. نو پاغي کې مختلف وفدونه راغلي، پاغي کې یو وفد او یو جرګه هغه د نجران د عیسایانو راغلي. نجران دا چې دینو د یمن یو علاقه ده، او الته چې دینو عیسایان اوسېږي، هغه وخت کې به اوسېدل. نو د هغه ځای نه یو وفد او یو جرګه راغله چې پاغي کې تقریبا څه د پاسه 80 کسانو، 14 کسان پاغي کې 14 کسان دي چې داغو مشرانو، او بیا پاغي کې یو داغو مشرو هغه ته به چې کوم دینو عبد المسیح ویلو، یو پکې هغه ته به عاقب ویلو، دغه رنګي ایهم په نوم باندې، او یو داغو
مشر عالم ابو حارثه به ورته ویلو، ابو حارثه ابن علقمه. دا ابو حارثه ابن علقمه د عربو، خدا به د هغه ځای نه لاړی عیسایي شو د نبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ نه مخکې، او بیا په عیسایت باندې کلک شو. نو هلته چې نو د یمن کوم عیسایانو هغه د ده سره ډېر تعلق پیدا شو او په ده باندې بیا چې دی نو خرچې مرچې کولې. بهرحال دی رالل په لاره کې په یو ځای کې په دې مشرانو کې د یو کس اوښه چې دی نو هغه لږه وښویېدله. نو بل کس هغه وویلې تعیس الابعدو، نبی علیه صلات وسلام ته خیرې وکړي. الابعد معنی ډېر لري، چې دا لرې سړی دا د خدای تباه کي، نعوذ بالله. نبی علیه السلام یادو. نو هغه کس ورته وویلې، بل کس مشر یو دغه ابو حارثه ده ورته وویلې چې دا خبرې د چا ته وکړي، دا خیرې د چا ته وکړي. هغه وویلې چې دا مې دغه نبی علیه صلات وسلام یاد کړو چې ده ته مې وکړه. نو هغه ورته وویلې چې بل تعیست انت، تا د خدای تباه کي، تا ته پته نشته دا د الله پیغمبر دی، صحیح پیغمبر دی. نو هغه ورته وویل چې صحیح پیغمبر دی. نو بیا یې منې ولې نه؟ تاسو خو د هغه په خلاف باندې چې کوم دی نو روانې وئ او مناظرې دپاره روانې وئ. نو هغه وویلې څه وکړو، دا خلک په ما باندې دومره خرچه کوي. نو د هغې د وجې نه به هر حال دغه سړی چې کوم چا خیرې کړې وي نبی علیه صلات وسلام ته، هغه په خپله بیا مسلمان شو، ځکه هغه ته حقیقت پته ولګېد. دا کسان لاړل مدینې منورې ته، مازدیګر نه لږ مخکې ورسېدل. مازدیګر نه وروستو چې دی نو بیا دی خپل عبادت کولو مانځه دپاره دی ودرېدل، مشرق طرف ته چې دی نو مخ کو. صحابه کرامو دی منع کول. نو نبی علیه صلات وسلام ته وفرمایه چې مې منع کوئ. او بیا دی رالل او خپل چې کوم د ریښمو جامې وي هغه یې اغوستې وي، لاسونو باندې چې دی نو په ګوتو باندې ګوتمې چې دی نو هغه په لاس کړې وي. نبی علیه صلات وسلام باندې چې دی نو سلام واچو. نبی علیه السلام جواب ورنکړو، مخې ته واړو. او مخې ته ځکه واړو چې هغو په کم شان او شوکت باندې راغلي وو، دغه د نبی علیه صلات وسلام خوښ نه و. دیو تکبر کولو. او خطیب شربیني وایي التکبر مع المتکبر صدقه، چې داسې بدماش ته چې دی نو بدماشي هغه چې دی نو عین عبادت ته ثواب دی. نو نبی علیه صلات وسلام د هغو نه مخ واړو، سلام جواب یې ورنکړو. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ناستو، د هغه نه یې تپوس وکړو چې دا څه وجه ده، تاسو خو موږ ته پیغام را لېږلی و، اوس چې دی نو ستاسو دا پیغمبر زموږ نه مخ اړئ، جواب یې رانکړو. نو هغه ورته وویل چې نبی علیه صلات وسلام تاسو د کوم سفر په جامو کې چې راغلي وئ هغه د سفر جامې تاسو واغوندئ. اصل کې دا تاسو کوم شان او شوکت جوړ کړی دی دا د نبی علیه السلام خوښ نه دی. تاسو د ریښمو کپړې اغوستي او دا ګوتمې مطمیم په لاس کړي دي د سرو زرو، دا حرام دي زمونږ په دین کې، دا نمایش زمونږ په دین کې موږ ته چې دی نو دا مه کوئ. حضرت علی رضی الله تعالی عنه خو واقضاهم علی، انتهایی بهترینه فیصله کوونکی شخصیت، هغه د نبی علیه السلام په مزاج باندې پوه شو. نو دی هغه شیونه چې دی نو بدل کړ، ځکه ریښم هغه د سړو دپاره زنانو دپاره استعمال جایز نه دی، او د سرو زرو استعمال د سړو دپاره جایز نه دی، د زنانو دپاره چې کوم دی نو هغه جایز دی. البته که چېرته په بدن کې یو اندام چې دی نو مات را مات شي او د هغې دپاره سپین زر یا سره زر هغه ولګولی شي نو هغه بیا جایز دی. لکه یو صحابي پوزه چې دی نو هغه په جنګ کې شهیده شوې وه، نو هغه بیا د وسپنې یا د سپینو زرو چې دی نو پوزه یې ولګوه، خو د هغې د وجې نه به بدبویي راتلله. نو نبی علیه السلام هغه ته اجازت وکړو چې ته د سرو پوزه چې دی نو لګولی شي. بیا که چېرته دا سړی مړ شي نو دا به ترې لرې کولی شي او که نه. امام احمد ابن حنبل صاحب فرمایي چې که چېرته د مړي شکل نه خرابېدو، بدصورته کېدو نه نو لرې تې که، او که چېرته بدصورته کېدو نو بیا تې مه لرې کوه، پرېږده. بهرحال دی چې کله خپل هغه د سفر جامې واغوستې واپس رال، نبی علیه صلات وسلام باندې سلام واچو. نبی علیه صلات وسلام د هغې جواب ورکړو، دی ته ویل چې کښېنئ. دی کښېناستل او خبرې اترې شروع کړې د حضرت عیسی علیه صلات وسلام په باره کې. نبی علیه صلات وسلام نه تپوس وکړو چې ته حضرت عیسی علیه صلات وسلام په باره کې څه وې؟ نبی علیه السلام وفرمایل چې زه دا وایم چې هو عبد الله ورسوله، هغه د الله بنده دی او د هغه پیغمبر دی. نو دوی داسې چغې وکړې او دا یې وویلې چې ښه ته د حضرت عیسی ګستاخي کې، تا ته پته نشته دی چې هغه د بغیر د پلار نه پیدا شوی دی؟ نبی علیه السلام وفرمایل بالکل بغیر د پلار نه پیدا شوی.
نو هغه ویل چې بغیر د پلار نه پیدا شوی نو پلار یې څوک خو دغه و که نه نعوذ بالله الله ته نسبت وکړو چې الله تعالی یې پلار دی نو هغه د الله تعالی زوی شو چې د الله تعالی زوی شو د زوی د پلار څه چې دی نو د هغه په مال کې شرکت لري وراثت لري نو دغه رنګې حضرت عیسی هم د الله تعالی څخه په دې خدایتوب کې چې دی نو هغه حصه دار دی به هر حال دی چې دی نو ځان له په دې باندې دلیلونه هم پیش کړه او دا یې ویلي چې بغیر د پلاره پیدا دی نو الله تعالی آیتونه راولېږل د دې صورت هغه به انشاءالله ووایو آیت نمبر 59 صفحه نمبر 53 ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم یقینا مثال د عیسی علیه السلام په نزد الله تعالی په شان ته مثال د آدم علیه السلام دی تشبیه الغریب بالاغرب تاسو حضرت عیسی علیه السلام ته ناشنا وي نو داغه نه زیات ناشنا خو حضرت آدم دی چې داغه خو نه مور و نه پلارو نو بیا داغه په باره کې تاسو د خدایتوب دعوه ولې نه کوئ چې هغه الله تعالی د خاورې نه پیدا کړی نو دغه رنګې هغه د خاورې نه پیدا کړی کن هغه ورته ویلي او هغه فیکون موجود شوی نو دغه رنګې حضرت عیسی علیه السلام په باره کې وکلمته القاها الی مریم چې الله تعالی د طرف نه حکم د کونو چې هغه حضرت مریم ته رالیږلی بس د هغې په تن باندې چې دی نو حضرت عیسی پیدا شو په هر حال دی ځان له دا خبرې وکړې چې حضرت عیسی او الله تعالی او دغه رنګې حضرت مریم د دا درې واړه چې راجمع شي نو د دیو نه یو خدای جوړي نعوذ بالله او به دا ویل چې دی مثال داسې دی لکه د نور ټیکلې او د نور هغه پلوشي او د نور رڼا دا درې واړه راجمع شي نو نور تی جوړ شي دیو به ویل چې دا درې واړه چې دی نو راجمع شي نو د دې نه یو جوړ شي به هر حال نبی علیه السلام د هغو سره خبرې وکړې او هغو ته ویل چې تاسو ته دا پته ده دا هم یقین دی چې حضرت عیسی علیه السلام پیدا شوی دی هغو ویل تاسو ته پته ده چې هغه د مور په خېټه کې په هغه باندې څومره چې دی نو ادوار راغلي دي کله تشه نطفه کله علقه کله مزغه بیا چې دی نو د هغې نه وروستو هډوکي په هډوکو باندې غوښه او د هغې نه وروستو بیا په هغه کې چې دی نو الله تعالی ساه اچولې او بیا د هغې نه وروستو هغه له خپل مور چې کوم دی نو تی ورکړی دی او د هغه تربیت شوی دی هغه به خوراک کولو هغه قضای حاجت ته محتاج او دا ټولې خبرې منئ نو هغه ویلې او نو نبی علیه السلام وفرمایل چې دا څنګه معبود کېدلی شي معبود خو هغه ذات دی چې هغه به همیشه د پاره ژوندی او هغه به چې دی نو ټول نظام چلی چې حضرت عیسی علیه السلام نو دا نظام چا چلو هغه ویل الله چلو نو چې الله تعالی چلو نو دغه رنګې حضرت عیسی بیا معبود نه دی به هر حال اوس چې دا آیتونه مونږ ویو نو دغه آیتونه به چې دی نو آسان حل کېږي باقي آیتونه آسان دي انشاءالله الف لام میم الله تعالی پوهیږي په معنا د دې حروفو په دې باندې مونږ ډېر بحث کړی د سورت بقرې په اول سر کې چې دې ته مقطعات ویل کېږي اوس د دې په مقصد باندې څوک پوهیږي او که نه نو ځینې علما کرام ذکر کوي چې په دې باندې نبی علیه السلام پوهېدلو ځینې علما کرام ذکر کوي چې هغه هم پې نه پوهېدو خو اکثریت د علماو فرمایي نبی علیه السلام پې پوهېدلو ښه چې نبی علیه السلام پې پوهېدلو نو امت ته ولې نه دي بیان کړي ځکه چې یو شی الله تعالی نبی علیه السلام ته رالیږلی دی نو الله تعالی سورت تکویر کې فرمایي وما هو علی الغیب بظنین او دا پیغمبر په غیب باندې بخل کوونکی نه دی چې کوم څه ته الله رالیږلي هغه امت ته چې دی نو ښودلي نبی علیه السلام په غیبو کې چې دی نو هغه بخیل نه دی اوس موږ د ځینې خلکو نه دا تپوس کوو چې تاسو نبی علیه السلام ته عالم الغیب وئ نو زه د نبی علیه السلام د قیامت د علم چې تاسو یو نبی علیه السلام په هر څه باندې پوهه دی آیا د نبی علیه السلام د قیامت د علم موږ ته راښودلی دی او که نه دی که تاسو ویو چې نه دی راښودلی نو سوال دا دی چې الله تعالی خو فرمایي چې د پیغمبر په غیب باندې بخل کوونکی نه دی نو ولې زموږ نه چې دی نو دا پټ ولې ډېرې خبرې وي چې نبی علیه السلام هغه پټې کړې چې هغه په ظاهره کې موږ ته داسې ښکاري چې هغې باندې نبی علیه السلام نه پوهېدو موږ خو یو پې نه پوهېدو نو ځکه چې دی نو امت ته نه دی بیان کړي تاسو یو پوهېږئ پوهېدو پې نو سوال دا دی چې په پوهېدو نو امت ته ولې نه دي ښودلي نبی علیه السلام خو په غیب باندې بخل نه کوو نو بیا ولې نه دي ښودلي ستاسو په نیز باندې نعوذ بالله نبی علیه السلام بیا بخیل جوړېږي د غیب په علم باندې به هر حال هغې فرمایي چې نبی علیه السلام پې پوهېدلو خو چې نه دي بیان کړي نو د هغې وجه دا ده چې دا د نبی علیه السلام او د الله تعالی په منځ کې یو راز بس د دې اجازت نه و
چې دا به چاته نه بیانې. باقي د دې حکمت راځي آیت نمبر 7 کې. الف لام میم. ځینې علما چې کوم د هغې د دې مقصد ذکر کوي هغې فرمایي د الف معنا الله او د لام معنا جبریل او د میم معنا محمد صلی الله علیه وسلم. دې کې اشاره ده د قرآن کریم د سند ته چې دا الله تعالی را لېږلی دی په واسطه د جبریل په زړه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. دا د قرآن کریم سند شو. د دې وجې نه چې دا سند چا کمزوری کو نو دا ټول قرآن کریم کمزوری کیږي. او دغه وجه د یهودو دا کوشش کو چې حضرت جبریل باندې اعتراضونه وکړي او هغه کمزوری کړي. چې هغه کمزوری کړي نو خلکو به قرآن کریم نه چې دی نو اعتماد ختم شي. الف لام میم. الله تعالی پوهیږي په معنا د دې حروفو. الله تعالی چې دی لا اله نشته دی لایق د بندګۍ الا هو سوا د هغه نه. لا اله نو لا عیسی معبود نشته دی څوک بل معبود اگر که هغه حضرت عیسی علیه السلام ولې نه دی هغه معبود نه دی سوا د هغه نه څوک معبود نشته. معبود کم ذات ته ویل کېږي غالبا د دې معناګانې به موږ ذکر کړي خو به هر حال د معبود چې کوم صفات دي هغه انتهایی لوی دي. هغه چې کله راواړو سو د شلمې سپارې بالکل اولنې مخ دی الله تعالی د معبود صفتونه ذکر کړي. زر زر یې صفحه نمبر 345. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. د معبود دا صفتونه به مشرکین اکثر منل خو چې کوم یو خبره پکې بنیادی و چې هغه د الٰه د هغې نه منله نو الله تعالی فرمایي امن خلق السماوات آیا څوک شته دی چې پیدا وکړي اسمانونه والارض او ځمکه وانزل لکم او راوبورئ ستاسو دپاره من السماء د بره نه ماء اوبه. نو اول خالق د اسمانونو خالق د ځمکې هېڅوک نشته دی سوا د هغه نه. بارانونه راوروونکي ذات څوک نشته دی سوا د هغه نه. فانبتنا به حدائق ذات بهجه. په دغه اوبو سره باغونه شنه شنه تر و تازه پیدا کوونکي ذات څوک نشته دی سوا د هغه نه. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها. د دې باغونو په دې باغونو کې ولاړې میوې هغه تاسو نشئ رازرغونولی. دا څلور صفتونه دا د خالق شو. الٰه چاته وایي چې خالق د اسماني منزل او راورونکي د باراني او هغه پیدا کوونکي د باغونو وي. په دغه باغونو کې ولاړې میوې هغه د هغه په قدرت باندې پیدایي. اله مع الله. نو آیا داسې معبود څوک شته دی؟ دا د الٰه صفتونه شو. دغه رنګې امن جعل الارض قراره. دا ځمکه چې چا ولاړه ودرولې ده نو دغه صرف الله تعالی دی. وجعل خلالها انهارا. په منځ کې نهرونه روان کړي دي. وجعل لها رواسیه. د ځمکې د پاسې غرونه ودرولې دي مضبوط مضبوط. وجعل بین البحرین حاجزا. د دوو دریابونو چې هغه خوږ او تریخ دی یا هغه خړ او شین دی د هغې په منځ کې پرده جوړه کړې ده. اله مع الله. آیا شته دی څوک معبود د الله تعالی سره چې دا څلور صفتونه د هغې؟ نو دا څلور صفتونه چې ځمکه ودرول دي په هغې کې نهرونه چلول دي په هغې د پاسه د میخونو په شکل باندې غرونه ثابتول دي ودرول دي او د دوو دریابونو په منځ کې پرده راوستل دي. دا صفت چې دی نو صرف دا هغه ذات دی چې هغه د بندګۍ لایق دی. نو د بندګۍ لایق به هغه کسي چې په هغه کې دا اته واړه صفتونه وي. دغه رنګې اما یجیب المضطر اذا دعاه چې د پریشان حاله دعا چې کوم دی نو هغه قبلی. ویکشف السوء او مصیبت لرې کوي. ویجعلکم خلفاء الارض او تاسو د یو بل نه رستو پاتې کېدونکي جوړوي په ځمکه کې. اله مع الله. درې صفتونه د معبود دا شو. الٰه چې موږ چاته ویو نو په هغه کې به دا درې صفتونه نوري نو دا 11 صفتونه شو. او بل امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر. هغه آیا څوک شته دی چې هغه لاره وښایي تاسو ته په تیارو د وچه کې او په تیارو د دریاب کې. ځمکه په وچه کې او دغه رنګې په دریاب کې لاره ښودونکی ذات دا چې دی نو د الٰه صفت شو. ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته. او هواګانې رالیږي د باران نه مخکې د پاره د زیري. اله مع الله. نو دوه صفتونه دا شو چې لاره ښودونکی ذات دی هواګانې رالیږونکی دی. دا 14 صفتونه شو. او بل امن یبدأ الخلق. دا مخلوق چا اول پیدا کړی دی ثم یعیده بیا به دوباره راپورته کی. ومن یرزقکم من السماء والارض. او څوک دی چې رزق درکوي تاسو ته د اسمان نه او د ځمکې نه. نو دا دوه صفتونه شو. اول مخلوق پیدا کړی بیا به پیدا کی او دی مخلوق له رزق د اسمان نه او د ځمکې نه چې دی نو ورکوي. دا 15 صفتونه شو. اله مع الله. آیا بل معبود شته دی چې هغه دا صفتونه لري؟ نو داسې څوک نشته دی. لا او دې سره سره قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله.
ووایه پیغمبره چې نه پوهېږي هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او هغه څوک چې په ځمکه کې دي. من فی السماوات، دا من چې دی نو دا عام دی. زمونږ استاد محترم به ذکر کوي چې د من دا خېټه ډېره غټه ده او په دې کې ټول رال، په دې کې پیغمبران هم رال، په دې کې اولیاء حضرت علی، حضرت حسن حسین او د شیعاګانو 12 امامان، دا ټول په دې کې رال چې دغه ټول په ځمکه او اسمان کې دي. الله تعالی فرمایي لا یعلم، دی نه پوهېږي الغیب په غیب باندې الا الله، سوا د هغه نه. دا ټول صفتونه د اله او د معبود شو. نو اوس راشه آیا دا ټول صفتونه په حضرت عیسی کې دي؟ نه، دا په حضرت عیسی کې نشته دي. لہذا د بندګۍ مستحق چې دی نو صرف الله تعالی دی. الحی، ځکه چې همیشه ژوندی دی. الحی الذی لا یموت، او حضرت عیسی باندې به مرګ راځي. ګوره حضرت نبی علیه السلام چې هغو ته کومه خبره وکړه نو هغو ته دا ویلې چې وعیسی یموتو، حضرت عیسی به مري. داسې ورته نه ویلې چې حضرت عیسی ان عیسی قد مات. ولې؟ ځکه چې حضرت عیسی علیه السلام په اسمان کې ژوندی دی. دا یې ورته وفرمایي چې ان عیسی یموت، هغه به وفات کېږي. القیوم، چې ولاړ دی په تدبیر او په چلولو د ټول جهان باندې، د دنیا او د آخرت، د ځمکې او د اسمان، د فضا او د دریابونو، دا ټول نظام هغه چلی. دا قیوم صفت چې کوم دی دا په صوفینو کې چې دی نو دا اوس هم استعمالي، لکه د پیر سیف الرحمن په کتابونو کې دا هغه په باره کې دا صفت استعمال شوی دی، د قیوم، قیوم زمان. او دا قیوم زمان دا مخکې مونږ دا ویلو چې صوفینو کې دا خبره دا پیر ګوهر علیم دغه نظریه ده چې هغه چې یاره د پېښور دا تصرف چې دی نو یو کس ته حواله شوی. دا پیران صوفین چې کوم دی نو دا قسمه خبرې کوي چې یاره په ځینې حالاتو کې الله تعالی د ځینې ځایونو چې کوم قدرتونه دي او د هغې اختیار دی هغه ځینې خلکو له ورکوي. نو دغه رنګې دی به هم چې کوم دی نو دا خبره کوله چې حضرت عیسی علیه السلام د دنیا دا اختیار د هغه سره دی او هغه دا اختیارات چلی. او د دې په باره کې علماء کرام ذکر کوي په سورت اعراف کې به انشاءالله راشي چې چا دا عقیده ولرله چې الله تعالی دا نظام د جهان چا ته حواله کړی دی فقد کفر، دا په دې سره چې دی نو کافر شو. ځکه چې دا د الله تعالی اختیارات او د الله تعالی صفات هغه چې دی نو مخلوق له ورکړي. د دې وجې نه دا د عقیدې دا مسله چې دی نو په دې کې خلک ډېر زیات د سستی او د غفلت نه کار اخلي. نور نیکو اعمالو دعوت چلی، خو د عقیدې په باره کې چې کوم دی نو هغه بالکل خاموش. او دا قانون دی چې د عقیدې سبق چې څنګه د قرآن نه زده کېږي داسې د یو کتاب نه زده کېږي. احادیثو مبارکو کې اکثر خبرې د اعمالو دي. د اسلام ماده د انسان چې کومه پیدا کېږي هغه په احادیثو سره پیدا کېږي. احادیث مبارکه که په هغې کې د قیامت علامات دي، که په هغې کې د انسان د بدن هغه شعب الایمان چې ورته ویل کېږي د ایمان هغه ښایسته ارکان ټول په احادیثو مبارکو کې دي. خو د عقیدې دپاره الله تعالی چې دی نو کتاب را لېږلی. د دې وجې نه د غدیر خم په واقعه کې چې کله نبی علیه صلات وسلام د مکې مکرمې نه واپس تلو او شیعاګان دا خبره ډیره ذکر کوي، هغې باقاعده دې ته چې دی نو اختر وایي. نو نبی علیه صلات وسلام چې هلته کومه عقیده خلکو ته بیانه کړې وه نو په هغه عقیده کې خلکو ته دا ویلي وو، کومه خطبې ورته ویلې وه دا یې ورته ویلي وو یا ایها الناس انما انا بشر، ای خلکو خبردار زه چې دی نو انسان یم. اوس دا خلک خدا ذکر کوي، خدا خطبه وله نه وایي چې نبی علیه السلام کومه خطبه ورکړې وه. انما انا بشر، زه چې دی نو انسان یم. یوشکو دا نږدې ده ان یأتی الی ملک ربی، چې زما د رب د طرف نه فرشته راشي او زما روح چې کم دی نو هغه قبضه کی. نو خلکو ته دا ویلې چې زه تاسو ته وصیت کوم، علیکم لازم دی په تاسو باندې او زه تاسو ته چې دی نو پرېږدمه دوه شیونه. راوي وایي هغه یو شی ما ته یاد دی او بل شی رانه هېر شو. هغه یو شی څه شی دی؟ کتاب الله، هغه د الله تعالی کتاب دی. او هغه بل رانه هېر شوی خو نورو احادیثو کې د هغې وضاحت شته دی چې هغه و سنتي، هغه زما سنت دی. به هر حال دا د نبی علیه صلات وسلام وصیت دی چې دا دوه شیونه تاسو ته زه پرېږدم. نو یوازې هسې نه چې یوازې احادیث ته راوالې قرآن کریم پرېږدي، اعمال خو به دې صحیح شي خو عقیدې چې هغه جرله ده نو هغه به دې چې کوم دی نو ګډه وډه شي. امام محمد طاهر رحمه الله تعالی هغه خواله یو کس رالی ویل یاره موږ خلکو ته دا طریقه ورښیو چې روټۍ به څنګه خوري، په ښي لاس به یې خوري. دا خو صحیح ده
خو زه هغه فرمایل چې زه خلکو ته دا طریقه ورښیم چې په دې پلیټ کې کوم څه پراته دي آیا دا حلال دي که نه دي. اول خو دا وپېژنه چې دا حلال دي، بیا د هغې نه وروسته که ته طریقه صحیح استعمال کړي نو ستا دپاره به پکې خیر او برکت په طریقه باندې د سنت باندې به چې ته وخوري. او که ته دا حرام یو ته په هغې باندې چې نو بسم الله وې او طریقه د نبی علیه صلات وسلام استعمالې نو کېدای شي پې کافر شي. نو دې وجې نه د قرآن کریم دا عقیده چې دی نو دا ډېره په عجیبه انداز باندې زده کېږي. او چې قرآن کریم نه څومره سړی لرې کېږي موږ خو تعجب دی په دې ځینې خلکو باندې چې هغه دا دومره کمزورې خبرې څنګه کوي یا څنګه دا وایي چېرې پلانکي سړي په باره کې ته دا ګمان مه کوه چې هغه په غلطه و. څه پته لګي الله تعالی ته چې کوم دی نو وایي د چا یو عمل خوښ شي. موږ خو دومره ملاوارثه نه یو چې موږ د عقیدې په باره کې به دومره موږ په شک کې یو چېرې پته نه لګي دا پلانکې به صحیح او که پلانکې به صحیح. د دې وجې نه مفتي مجتبی عامر صاحب حفظه الله ورعاه هغه ذکر کوي چې سورت کهف چې هغه د حدیث مبارک کې راځي چې دا د دجال نه د بچ کېدو یوه طریقه ده. سورت کهف د جمعې په ورځ باندې چې سړی وای دا خپل معمول جوړول پکار دی نو د دې سره به د دجال د فتنې نه چې کوم دی نو سړی بچ. نو هغه فرمایي چې دا پکې ولې دي نو هغه بیا د دې حکمت ذکر کوي. نو هغې کې یوه خبره ذکر کوي چې په دې کې هغه منصوبې الله تعالی ذکر کړي دي او د هغې رد یې کړی دی چې کوم منصوبې د باطل پرستو دي خصوصا د دجال دپاره چې د دجال یوه منصوبه دا ده چې هغه به د حق او د باطل پهچان ورکړي د حق او د باطل او خلق به بیا چې دی نو هغه دویمه حربه د هغې دا ده چې دا باطل او حق دا دواړه یو ځای شي او خلق چې کوم دی نو دا وایي پته نه لګي دا پلانکې صحیح دی که زه صحیح م. دا بنیادي د دجال د فتنې چې کوم دی نو هغه بنیادي خبرې دي چې زمونږ د ذهن نه دا وباسي چې موږ دا ونه پېژنو چې دا پلانکې په حق دی او که په باطله دی. نو د هغې دپاره الله تعالی قرآن کریم تله رالیږلی الله الذي انزل الكتاب بالحق والمیزان دا تله ده په دې باندې به چې تلې په خپله به پته لګي. به هر حال خبره اوږده شوه. الله تعالی فرمایي چې نظام د جهان چلونکی زیمه حضرت عیسی نه دی نزل علیک الکتاب رالیږلی دی په تا باندې کتاب بالحق په حق سره یا دپاره د ښکاره کولو د حق مصدقا لما په داسې حال کې چې تصدیق کوونکی دی دا قرآن کریم د هغه کتابونو بین یدی چې مخکې د دې نه دی چې هغه تورات او انجیل او زبور دي د هغې تصدیق کوي د هغې مسلو ته چې کوم دی نو رښتیا وایي. وانزل التورات او رالیږلی دی تورات والانجیل او انجیل من قبل مخکې د دې نه هدی للناس چې هغه هدایت کوونکی و دپاره د خلکو. نو ګوره تورات او انجیل دا دواړه چې کوم دی نو په خپله زمانې کې د هدایت کتابونه او تورات د عبراني ژبې لفظ دی تورات دا ویل کېږي رڼا ته چې کوم دی نو دا ویل کېږي. او دغه رنګې انجیل دا د دوو ټکو نه جوړ دی انج او ایل او دا چې دی نو ویل کېږي د سترګو رڼا ته نور العین. علما کرامو د دې دغسې وضاحت کړی دی خو بهرحال دا د عبراني ژبې الفاظ دي. نو دا په خپلې زمانې کې چې دی نو دا هدایت د خلکو دپاره وانزل الفرقان او رالیږلی دی جدا کوونکی د حق او د باطل ان الذین کفروا بآیات الله یقینا هغه کسان چې کفر یې وکړو په آیاتونو د الله تعالی باندې او حضرت عیسی ته معبود ویلو لهم عذاب شدید د دوی دپاره عذاب دی سخت. او حضرت عیسی ته چې چا معبود ویلو باوجود د دې نه چې حضرت عیسی لوی پیغمبر دی او هغه له د الله صفتونه ورکړل نو هغه په دې سره د عذاب مستحق شو. نو چې څوک عبدالقادر جیلاني ته دا ووایي نو هغه به د عذاب مستحق نه وي. څوک چې حضرت علي ته معبود وایي څوک چې حضرت حسن او حسین او دولس امامانو ته چې کوم دی نو معبودان وایي نو هغه به یقیني چې د عذاب مستحق. والله تعالی عزیز غالب دی ذو انتقام د بدلې اخیستو واله دی. نو که دا خلک حضرت عیسی ته معبود وایي او د خپلې عقیدې نه منع نه شو نو الله غالب دی بدل به چې دی نو اخلي. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء دا بل دلیل شو. یقینا الله تعالی نه پټیږي په هغه باندې څه شی نه په ځمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې. او حضرت عیسی علیه السلام هغه چې دی نو په پټو شیونو باندې نه پوهېدو د هغه په خلاف سازشونه کېدل د هغه د مرګ او د هغه د پانسۍ یهودیانو چې دی نو سازشونه کول او هغه ترې ناخبره نو څنګه به هغه معبود شي. هو الذي دا الله هغه ذات دی یصورکم فی الارحام چې هغه شکلونه درکوي تاسو ته په خېټو د میندو کې کیف یشاء څرنګې چې وغواړي. دا الله تعالی چې دی نو انسانانو له تصویران جوړوي او د هغو شکلونه چې دی نو جوړوي. نو الله تعالی د حضرت عیسی تصویر د حضرت مریم په رحم کې چې دی نو جوړ کړی و او چې کم یو کس د هغه تصویر جوړیږي نو
نو په دې تصویر جوړېدو کې هغه د تصویر جوړونکي ته چې دی نو محتاجي. نو څنګه حضرت عیسی به معبود شي چې هغه په خپل جوړښت کې چې دی نو الله تعالی ته محتاج دی. لا اله نو چې حضرت عیسی محتاج شو نو لا اله نشته دی د بندګۍ مستحق الا هو سوا دا غنا د الله تعالی نه حضرت عیسی او نه بل څوک، ځکه چې الله عزیز دغه الله تعالی غالب دی، الحکیم حکمت والا ذات دی. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات. امام محمد طاهر رحمه الله تعالی په خپل کتابونو کې د عیسایانو پر رد کې چې کوم دینو عجیبه انداز باندې اصول او قاعده ذکر کړی دي او هغه فرمایي چې د عیسایانو یو څو اصول دي. یو اصل د عیسایانو دا دی چې هغه وی ان محمدن مبعوث العربي، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ منو چې پیغمبر دی خو هغه پیغمبر صرف د عربو دی، هغه موږ د کل جهان د پاره چې دینو پیغمبر نه منو. الله تعالی دا غي رد کې چې دینو آیاتونه راولېګل چې دا خبر استاسو بے زیاده چیرې منوي خدا عام انسانانو د پاره نه منو، صرف د عربو د پاره. او دا غي رد الله تعالی وکړو صفحه نمبر 389 او آیات نمبر 28. وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا. آیت نمبر 28. وما ارسلناک او پیغمبر مونږ نه لېږلی ته الا کافة للناس مگر د ټولو خلکو د پاره، کافه د ټولو خلکو د پاره، بشیرا زیر ورکوونکې و نذیرا نو ویرونکې. نو دا خبر ستاسو غلطه ده چې تاسو دا ویو چې صرف د عربو د پاره دی، او وسم دا یهود او دا عیسایان او دا سیکان او هندوان دا په دې سوچ کې دي چې اسلام ځان له جدا دین دی او من هغه چې دینو په حق دی، باقاعده اسلام ته حق وای. یو سیک زما چې دینو په گاډي کې ناستو ترنول تتلو نو هغه سما چې دینو غب شپ شروع کو به تمام ماول تاسو زمونږ دین څنګه په څه نظر باندې ته ګوري. هغه چې تاسو دین حق دین دی او ما تاسو د دین چې دینو ډیره مطالعه کړی دی. نو هغه ته ما ویل چې به تاسو منی ولینه. نو هغه چې منګه او تاسو خو یو منګم د الله عبادت کو خو زمونږ صرف نوم جدا دی، د الله نوم چې دی نو هغه زمونږ په نسبت باندې جدا دی او مونږ هم عبادت کو د الله تعالی، تاسو هم د الله تعالی عبادت کوئ. نو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی نو هغه ستاسو د پاره دی. نو هغه ته ما ویل چې زمونږ په کتاب باندې ستاسو اعتماد شته چې دا حق کتاب دی؟ ویل را زمونږ په اعتماد دی چې دا حق کتاب دی. نو ما زمونږ په کتاب کې یو آیات دی، دا آیات تاسو راوړو صفحه نمبر 56 او آیات نمبر 85. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ومن يبتغي او غسوک چې ولټي غیر الاسلام علاوه د اسلام نه دینن بل دین فلن يقبل منه پس هیڅ چری به قبول نکړي شي دا غنا. دا خو ما ویل کته ته حق وي نو به قبول کنه، دا خو چې ته حق وي او بهم چې دینو نه مني نو ستاره خو الله تعالی د اسلام نه علاوه بل دین سره قبلینه. نو هغه بس دلته خاموش شو، به ویل چې بس ما خو تاسو دین ډیر مطالعه کړی دی، مال تش مطالعه باندې کار نه کی تا منل غواړي. دلته الله تعالی فرمای آیات نمبر 18 کې آیات نمبر 19 کې ان الدین عند الله الاسلام، دین د الله تعالی په نسبت باندې چې دینو صرف اسلام دی. مخکنی دینونه چې دینو هغه ټول منسوخ شوی دی. نو دا هغه یو چې دینو قانونو چې هغه به دا ویلي چې زمونږ دین چې دینو هغه دا ستاسو پیغمبر چې دینو هغه صرف د عربو د پاره. داغي جواب وشو. دویم داغو دا اعتراض چې زمونږ په کتابونو کې حضرت عیسی ته چې دینو د الله زوی ویل او دغه رنګ ستاسو په کتاب کې قران کریم کې هغه ته د الله تعالی زوی چې دینو ویل او دا ویل چې دا د وروح منه دا د الله تعالی روح دی. نو داغي جواب په دې آیاتونو کې الله تعالی ذکر کوي. اول خدا د دې اولنې جواب آیات نمبر 18 کې 19 کې دا چې کوم آیات مونږ ویلو ان الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. دا داغو جواب دی چې اول خو الله تعالی حضرت عیسی ته خپل زوی د سره ویل نه دی او بالفرض که تاسو دا وی چې زمونږ په کتابونو کې دا موجود دی نو دغه تاسو کتابونو کې چې موجود دی نو دا په کې خلکو د ځان نه ورننه ایستل دي ته ویل کېږي 10 من البغات باغینو چې دینو د ځان نه ومختلف الذين اوتوا الكتاب. دغه تاسو مولانو او تاسو نه به پیسې اخستلې او دین یې دل چې کم دینو مسخ. او داغي دویم جواب په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي او د دې خلاصه دا ده
چې قرآن کریم کې که چېرته تاسو ته دا شک شبهه پیدا کیږي چې په قرآن کریم کې حضرت عیسی ته د الله تعالی زوی ویلی شوی دی او یا هغه ته د الله تعالی روح ویلی شوی دی، نو ګوره د قرآن کریم دوه قسم آیتونه دي، یو ته محکمات ویلی کېږي، یو ته متشابهات ویلی کېږي. تاسو اکثر چې دی نو ګډوډېږي په متشابهاتو کې، او متشابه لفظ هغې ته آیت هغې ته وایي چې د هغې مقصد واضحه نه وي، هغې مقصد چې دی نو واضحه نه وي، نو تاسو د هغې نه خپل غلط مقصد اخلی او بیا دعوې وایي چېرې د دې نه زمونږ دین چې دی نو ثابتېږي. به هر حال د دې جواب خلاصه دا شوله چې د کومو آیتونو نه تاسو ته ذهن کې دا راځي چې هغه د الله تعالی زوی دی نعوذ بالله او هغه چې دی نو معبود دی، نو دا آیتونه متشابه دي. اوس د دې نه علاوه نور محکم آیتونه شته دی چې د هغې مقصد بالکل واضح دی، نو دا متشابه آیتونه دا په هغه محکم آیتونو کې وګوره، نو په خپله به تا ته د حضرت عیسی هغه حیثیت چې دی نو معلوم شي. لکه حضرت عیسی نور چې کوم دی نو د هغه خپل بیان به راشي، خو د هغه د بیان یوه حصه آیت نمبر 52 کې الله تعالی ذکر کړی دی، او آیت نمبر دی 51 ان الله ربي وربكم فاعبدوه. دا د حضرت عیسی بیان دی چې هغه خلکو ته وایي ای خلکو یقینا الله تعالی رب زما دی او رب ستاسو دی، فاعبدوه نو خاص د هغه بندګي وکئ، هذا صراط مستقیم دا د لاره نیغه. نو هغه په خپله وایي چې زما رب هغه چې دی نو الله تعالی دی، نو څنګه تاسو د هغه په باره کې دعوې وایي چې نه هغه زمونږ معبود دی؟ او بیا د دې تفصیلي جواب انشاءالله سورة مائده په آخره کې راشي، خبره اوږدېږي. اوس هو الذي دا الله هغه ذات دی انزله چې رالیږلي دی علیکه په تا باندې. ګوره مخکې موږ سوچ وکړو هلته بره آیت نمبر 3 کې الله تعالی د قرآن کریم په باره کې یو لفظ ویلو نزل علیک الکتاب، چې په تا باندې رالیږلی دی کتاب. نزله لفظ راوړو نزله، او د تورات او د انجیل لپاره په دقه آیت نمبر 3 کې ویلي وانزل التورات والانجیل، د انزله لفظ راوړو. نو علماء کرام ذکر کوي چې دا نزله لفظ د قرآن کریم د پاره استعمالیږي، دا د تورات انجیل لپاره نه استعمالیږي، او دا انزله چې دی نو د دواړو د پاره استعمالیږي، د قرآن د پاره هم استعمالیږي. لکه دلته الله تعالی وفرمایل انزل علیک الکتاب، په تا باندې کتاب را لیږلی دی، او د تورات انجیل لپاره مو ویلي چې انزل التورات والانجیل. اوس د دې په معنو کې څه فرق؟ نو دا نزله چې کوم ځای کې راځي نو معنا لږ لږ یې را لیږلی دی، لږ لږ. قرآن کریم الله تعالی د اسمان نه نږدې اسمان نه دنیا ته لږ لږ را لیږلی، په 23 کاله کې دا پوره شوی. او تورات او انجیل چې دی نو په یو ځل باندې را لیږلي، په یو ځل باندې. حضرت موسی علیه السلام له چې کله هغه تور ته لاړی، دغه رنګې حضرت عیسی علیه السلام له په یو ځل باندې. او سوال دا راځي چې قرآن کریم کې خو د قرآن د پاره د انزله لفظ استعمال شوی، انا انزلناه فی لیلة القدر، چې موږ د قرآن کریم په شپه د قدر کې را لیږلی دی انزلناه. نو د هغې نه خو دا معلومیږي چې په یو ځل یې را لیږل. دلته هم استعمال شو دا لفظ چې انزل علیک الکتاب، په تا باندې را لیږلی دی کتاب. نو د هغې جواب دا دی چې قرآن کریم 2 ځل نازل شوی دی، یو ځل په ټوله باندې چې نازل شوی دی لوح محفوظ نه نږدې اسمان ته، یعنی حضرت جبریل هغه ته چې دی نو حواله شوی دی، او بیا لږ لږ په 23 کاله کې چې دی نو د دې نږدې اسمان نه هغه نازل شوی. نو د دې دواړو مقصد په خپل خپل ځای باندې دی، په یوه شپه کې انزله او په 23 کاله کې نزله. هو الذي دا الله غزاد دی انزل علیک الکتاب، چې را لیږلی دی په تا باندې کتاب، منه د دې نه آیات محکمات، آیاتونه دي مضبوط مضبوط، هن ام الکتاب، چې هغه اصل د کتاب دی، و اخر او نور آیاتونه متشابهات متشابه دي، د پټ مقصد والدي. محکم معنا چې د هغې مقصد واضح، هر یو کس په هغې باندې چې دی نو پوهېږي، لکه الحی القیوم. او متشابه مطلب دا چې په هغې باندې څوک نه پوهېږي، لکه الف لام میم په هغې باندې چې څوک نه پوهېږي. او دا محکم چې کوم آیتونه دي مضبوط مطلب والا، د هغې په باره کې الله تعالی وفرمایل هن ام الکتاب، چې دا اصل د کتاب دی. څه مطلب اصل د کتاب دی؟ که ته چېرته په دې متشابه الفاظو کې متشابه آیتونو کې ګډ وډ شوي، نو دغه راواله او د دې محکم آیتونو په رڼا کې د هغې مقصد وګوره، نو په خپله به تا ته چې دی نو مقصد واضح شي. خو سوال دا دی چې دا قسمه آیتونه الله تعالی ولې را لیږلي دي چې د هغې مقصد باندې څوک نه پوهېږي، مقصد باندې څوک نه پوهېږي، او بیا هم الله تعالی را لیږلي دي. نو د هغې یو 2 مقصده چې دی نو علماو ذکر کړي دي. یو مقصد خو د هغې دا دی چې په دې کې د علماو او د عوامو چې کوم دی نو امتحان دی. د عوامو خوی دا دی چې هغې څه نه زده کوي، بس وایي ما پرېږده دا قرآن چې دی نو ملانو شی دی. نو الله تعالی فرمایي نه نه تم پې پوهېږي، محکمات آیتونه پکې شته دی،
الله تعالی فرمای بعث فی الامیین رسولا، الله په امینو کې پیغمبر را لېږلی او هغه چې دینو کتاب ورکړی دی یتلو علیهم آیاته، چې دی امینو ته به هغه د الله تعالی کتاب د هغه آیتونه به چې دینو ورته وایي. نو په دې کې د صفا مقصد والا آیتونه شته دی، هغه زده که هغې باندې ته چې دینو پوهېږي. او علماو مقصد دا دی او د هغو خوی دی چې علما یې ورخه زمونږ په شان چې هغه د هغو خوی، نو هغه دی چې هغه چې ما ته هر شی معلوم شي، چې هر شی زه زده کړم. نو الله تعالی فرمایي نه و اخر متشابهات، چې دی متشابه ته راورسېدي دی په مقصد کې به چې دینو ګوتې نه وي، د دې مقصد الله تعالی د ځان سره پټ ساتلی، ستا په دې کې امتحان دی چې دې کې به ته ګوتې نه وي. او دویم مقصد په دې کې چې دینو هغه دا دی چې الله تعالی د خلکو عاجزی او کمزوری بیان کی، چې وګوره دغه عربي د 29 حروفو نه جوړه، نور الفاظ هغې په مطلب باندې دی پوهېږي، خو دا ځینې الفاظ الله داسې رالیږلي چې د دغه الف ب ت س نه جوړلي او دی پرې نه پوهېږي. نو دا د هغو کمزوري چې دی نو په دې کې بیانېږي. اوس چې څنګه د آیتونو هغه دوه قسمونه دي، محکم او متشابه، نو دغه رنګې خلک هم چې دی نو په دوه قسمه باندې دي. ځینې هغه دي چې هغو الله تعالی مضبوط علم ورکړی دی، نو هغې فرمایي په دې محکم باندې ایمان دی، په دې متشابه باندې ایمان دی. کل من عند ربنا، دا ټول زمونږ د رب د طرف نه دي. او دا دویم قسم خلک چې دی نو هغې کاږه دي، د هغو په زړونو کې کوږوالی دی، فتنه پرست دي، بس دا غواړي چېرې خلک موږ ګمراه کړو او خلک دې زمونږ چې دی نو تابع شي. داسې خلک مې چې ښه خبره به ورته کوې او د هغې به چې دی نو مقصد هغه غلط اخلي. نو د هغو مقصد دا دی چې هغې به اوس په دې متشابه آیتونو پسې ګرځي او هغې به دې متشابه آیتونو نه خپل مقصد چې دی نو هغه اخلي، خپل مقصد په نوم د مفتیانو باندې یقین وکړه چې د دومره غلط مقصد والا چې هغې د قرآن کریم د صفا آیتونو نه غلط مقصد اخلي. بله ورځ یو ویډیو ما کتله د بریلیانو یو ملا دی، مفتي ورته وایي او هغه ته یو عام ګیرې خرولې دی، یو سړی دی او هغه ورته وایي چې یاره زما خو عقیده دا ده قرآن کریم چې ما څومره سټډي او مطالعه کړو، نو ما ته پکې دا معلومه شوه چې د الله نه علاوه بل څوک چې کوم دی نو هغه ته به حاجت روا نه وي، مشکلاتو کې به چې کوم دی نو رامدد شه، الله تعالی نه علاوه بل چاته نه وي. او بیا ورته هغه دغه آیتونه د سورت نمل چې موږ راواړول د امن خلق السماوات والارض دا ټول ورته ووایي. نو هغه ته په دې کې اوس دا خبرې دغه کوي چې دا اله چې کوم دی که نه دا خدای ته وایي، او مخکې ته چې دی نو دا د قرآن کریم چې د هغو د اله کوم صفتونه ذکر کړي دي هغې ته سوچ نه وي، خو هغه بل کس چې کوم دی نو هغه امي سړی دی، نو په دې کې چې کوم دی نو هغه خپل مقصد د الله تعالی د صفا آیتونو نه چې دی نو غلط مقصد اخلي. وایي دا چې کوم دی نو عبدالقادر جیلاني صاحب دی او دغه عقیده د پیر ګوهر علیم ده، دوی وایي چېرې دا کرامتونه چې کوم دی که نه دا د ولی په خپل اختیار کې دي، بس ته ته رامدد شوې وه بس هغه په اختیار کې دي، هغه به واوري استه به راورسي. نو په دې کې خلک چې دی نو ګمراه کي. نو الله تعالی فرمایي فاما الذین، پس هر چې هغه کسان دي فی قلوبهم چې په زړونو د هغو کې زیغ کوږوالی دی، فیتبعون پس دی تابع ورپسې کېږي ما په هغه آیتونو پسې تشابه چې متشابه دي منه د دې قرآن کریم نه ابتغاء الفتنة دپاره د لټولو د فتنې، فتنه چې خلک ګمراه کي، و ابتغاء تاویله او دپاره د لټولو د مقصد د دې. حالانکه الله تعالی فرمایي وما یعلم تاویله، ته د دې په مقصد پسې ورپسې کېږي، حالانکه د دې په مقصد باندې نه پوهېږي الا الله سوا د الله تعالی نه. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، او مضبوط علم والا او مضبوط فی العلم په علم کې یقولون وای آمنا به منګه ایمان راوړو په دې باندې، کل من عند ربنا دا ټول د طرفه د رب زمونږ نه دي. ګوره وما یعلم تاویله الا الله، د دې الا الله د پاسه چې کوم دی نو میم لیکلی دی او د دې میم مطلب دا دی هلته ورته لیکلي دي وقف لازم، یعنی دلته دا ودرېدل چې دی نو داسې دي دا لازم دي، په دې باندې به خامخا چې دی نو ودرېږي. اوس دلته چې کوم دی نو آیا وقف په دې ځای باندې دی، ودرېدل په دې ځای باندې دي او که نه والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، دلته وقف چې دی نو لازم دی. نو په دې کې د علماو دوه ډلې دي، یوه ډله د علماء کرامو هغې ذکر کوي لکه څنګه چې دلته د الا الله باندې وقف دی، نو هغې فرمایي دلته ودرېدل چې دی نو لازم دي. نو دلته چې ته ودرېدي نو دا والراسخون فی العلم د دې ځای نه خبره جدا ځان له خبره ته شروع کېږي، نو بیا به مقصد دا شي وما یعلم تاویله، او نه پوهېږي په مقصد د دې متشابه آیتونو باندې الا الله مگر الله تعالی
سوا د الله تعالی نه په دې په مقصد باندې نور هیڅ څوک هم نه پوهېږي. بس دلته ودرېږه، خبره ختمه شوه. مخې ته جدا خبره ده. والراسخون فی العلم او مضبوط فی العلم په علم کې یقولون هغوی وایي آمنا به منګه ایمان راوړی په دې متشابه آیتونو باندې، په دې قرآن کریم باندې. کل من عند ربنا، دا ټول د طرفه د رب زمونږ نه دي. نو مطلب دا دی چې مضبوط علم والا کسان هغه هم په دې آیتونو باندې نه پوهېږي، په دې متشابه، بلکې هغوی وایي چې مونږه په دې باندې ایمان چې دا ټول زمونږ د رب د طرف نه دي. دا یوه خبره شوه. د دې مقصد مطابق صرف الله چې دی په متشابهات باندې پوهېږي. که د چا علم ډېر مضبوط شي هغه په دې باندې نه پوهېږي. دویم مقصد دا چې دلته ته مه ودرېږه. دا ور راسخونه چې دی نو دا یو ځای که د دغه لفظ الله سره، نو بیا مطلب دا شي وما یعلم او نه پوهېږي تاویله په مقصد د دې متشابهاتو باندې الا الله سوا د الله تعالی نه، والراسخون او سوا د هغه خلکو نه چې هغوی مضبوط دي فی العلم په علم کې. نو مقصد دا شو چې مضبوط علم والا کسان هغوی هم په دې باندې چې دی نو پوهېږي. دا د دویمې قسمه ډله چې کومه د علماو ده، د دیو دا خبره چې دی نو دا کمزورې ده. ولې؟ ځکه چې مخکې موږ وویل الف لام میم په مقصد باندې څوک نه پوهېږي. نو خو دقې ته چې کوم دی نو متشابه آیتونه وایي که نه چې په هغې باندې عام علما کرام هم نه ذکر کړي، نه پوهېږي. وما یذکر او نصیحت نه حاصلی الا اولو الالباب، مگر د عقل والا، د عقلونو والا، د خالص عقلونو والا خلق. ځکه لوب چې دی نو هغه خالص عقل ته وایي. ربنا ای رب زمونږه. اوس مختلفې خبرې ذکر شوې د الله د یووالي، او دغه رنګې دلایل ذکر شو، او د عیسایانو اعتراض ذکر شو. اوس کله چې اعتراض ذکر کیږي په ذهن کې، نو سړی خپل ایمان چې دی نو هغه کمزوری کیږي. نو داسې قسمه شکونه او شبهات چې کله پیدا کیږي، نو الله تعالی مؤمنانو ته دعا ورښایي چې په داسې حالاتو کې ته به چې کوم دی نو ګوره غافله کیږي نه، د الله تعالی نه به چې دی نو دعا کې چې الله تا زه په هدایت باندې روان کړی یم، اوس مې چې دی نو کلک کاسې نه چې دا زړه مې چېرته بل طرف ته چې دی نو وانه وړي. ربنا ای رب زمونږه لا تزغ قلوبنا، مه کږوه زړونه زمونږه بعد اذ هدیتنا، پس د دې نه چې تا هدایت وکړو مونږ ته. نو هدایت نه وروستو دعا د دې خبرې په کار ده چې زمونږ زړونه کاږه نه شي. او دقې طرف ته الله تعالی فرمایل اهدنا الصراط المستقیم، چې هدایت د ته میلاو شو، اوس دعا د استقامت وکړه، یا الله مونږ په هدایت باندې مضبوط که. وهب لنا او بکه مونږ ته من لدنکه د خپل طرف نه رحمتا مهرباني. په عربۍ کې دا وهبه یهبو لفظ چې کوم دی نو یو شی خیراتي ورکول، دې ته چې دی نو ویلی کېږي. انک یقینا ته انت الوهاب، ته بهترین ورکوونکې، بهترین بخونکې. ربنا ای رب زمونږه انک جامع الناس، یقینا ته جمع کوونکې د خلکو لیومن په هغه ورځ کې لا ریب فیه چې شک نشته دی په هغې کې. نو یا الله ته زمونږ زړونه چې دی نو هغه په هدایت باندې مضبوط ولره. ان الله یقینا الله تعالی لا یخلف المیعاد، خلاف ورزي نه کوي د خپل لوز. الف لام میم، الله تعالی پوهېږي په معنا د دې حروفو. الله الله تعالی چې لا اله نشته دی لایق د بندګۍ الا هو سوا د هغه نه، الحی همیشه ژوندی دی، القیوم ولاړ دی په چلولو د نظام د ټول جهان. نزله لږ لږې را لېږلی دی علیک په تا باندې الکتاب کتاب د نږدې اسمان نه، بالحق د پاره د ښکاره کولو د حق، مصدقا لما په داسې حال کې چې دا قرآن کریم تصدیق کوونکی دی، لما د هغه کتابونو بین یدی چې مخکې د دې نه دي. وانزل التورات او په یو ځل یې رالیږلی دی تورات والانجیل او انجیل من قبل مخکې د دې نه هدن چې هدایتو للناس د خلکو دپاره. وانزل الفرقان او رالیږلی دی په یو ځل باندې هغه کتاب چې هغه جدا کوونکی دی د حق او د باطل چې هغه قرآن کریم دی. ان الذین یقینا هغه کسان په یو ځل یې رالیږلی، مطلب د لوح محفوظ نه نږدې اسمان ته. یقینا هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی بآیات الله په آیاتونو د الله تعالی باندې، لهم عذاب شدید د هغو دپاره دی عذاب سخت. والله الله تعالی عزیز غالب دی، ذو انتقام بدلی اخیستلو والا دی. ان الله یقینا الله تعالی لا یخفی نه پټیږي علی په هغه باندې شیون څه شی فی الارض په ځمکه کې ولا فی السما او نه په اسمان کې. هو الذی دا الله هغه ذات دی یصورکم چې شکلونه درکوي تاسو ته فی الارحام په رحمونو د میندو کې، کیف یشاء څنګه چې خوښه شي. لا اله نشته لایق د بندګۍ الا هو سوا د هغه نه، دلته دا الا په معنا د غیر باندې، الا هو سوا د هغه نه، العزیز غالب دی، الحکیم حکمت والا دی. هو الذی دا الله هغه ذات دی انزل چې په یو ځل یې رالیږلی دی علیک په تا باندې الکتاب کتاب د لوح محفوظ نه، منه د دې کتاب نه آیات ځینې آیتونه دي محکمات د مضبوط مقصد والا، ظاهره مقصد والا. هن دا آیتونه ام الکتاب اصل کتاب دی،
واخر او نور آیاتونه متشابهات هغه متشابهات دي پټ مطلب ولدي. فاما الذين پسر چا کسان دي فی قلوبهم چې پزړونو داغو کې زیغون کوګواله دي فیتبعون نو هغه ور پسې کیږي ما په آیاتونو پسې تشابه چې هغه پټ مطلب ولدي منو د قرآن کریم نه ابتغاء الفتنه د پاره د لټولو د فتنې د گمراه کولو د خلکو و ابتغاء د پاره د لټولو تعویلی د مقصد د آیاتونو وما يعلم او نه پیږي تعویل او په مقصد د باندې الا الله سوا د الله تعالی نه یا مگر الله تعالی والراسخون او مضبوط فی العلم په علم کې یقولون غیوای ربنا آمنا منګ ایمان راوړل دي به په دې باندې کل من عند ربنا دا ټول د طرفه د رب زمنګ ندي وما يذكر او نصیحت نه حاصله الا اولو الالباب مگر د خالص عقلونو والا. ربنا ای رب زمنګا لا تزغ قلوبنا مکه غوازونه زمنګا بعد اذ هدیتنا پس د دینه چې تا هدایت وکومنګ ته وهب لنا او بخا منتا من لدنک د خپل طرفنا رحمتا مهربانی انک یقینا انت الوهاب تی خبخون کې د مهربانی. ربنا ای رب زمنګا انک جامع الناس یقینا ترا جمع کون کې د خلکو لیوم په ورځ کې لا ریب فيه چې شک نشته پاږي کې ان الله یقینا الله تعالی لا یخلف الميعاد خلاف ورزي نه کوي د خپل وعده. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.